السلام علیکم دوستانو په درنې ویډیو کې تاسو ته هغه 15 طریقې تاسو ته درخېم کم چې جوازات او وزارت العمل کفیلان ته ویل دي چې په دې 15 شرایطو باندې تاسو عمل نوي کړئ نو تاسو د یو عامل هم حروب یعنی هغه متغیب عمل کولای تاسو نشئ. ټیک ده دوستانو دا ویډیو تاسو ټول وګورئ د ملګرو سره به ضرور دا ویډیو شیر کوئ چې ټول ملګري دي مستفید شي. د ټولو نول دوستانو کله چې څومره ډومېسټک ورکرز دي سائقه سامری منزلي دي په دې کې چې څومره د کم ملګري اقامه ایکسپایر وي یعنی اقامه ایکسپایر دا نو کفیل حروب نشي ورکولای باقاعده جوازات په دې باندې د دغه کړی دی چې د کم یو عامل اقامه ایکسپایر وي نو کفیل حروب نشي ورکولای د حروب د پاره د بلاغ تغیب د پاره با کفیل اقامه بری نیو کوي بیا ورکولای شي. دویم چې کم شرط دی دوستانو دویم شرط دا دی چې یکون بلاغ مره واحده یو ځل صرف حروب ورکولای شي د یو ځل نه زیات یعنی د یو عامل صرف یو ځل حروب ورکولای شي د یو ځل نه زیات بیا حروب نشي ورکولای ځکه چې په وزارت العمل کې چې کم ناس دي موظفین نو هم دا پته ده چې اکثر دا کفیلان د شهریه د وجې نه یا نور د تنګولو د وجې نه حروب ورکوي 2-3 ځله نو هغه هم دا شرط یې ښه دی چې صرف یو ځل د یو عامل یو ځل حروب ورکولی چې د هغې نه بس بیا په دویم ځل حروب نشي ورکولی نه د یو عامل. دریم چې کوم شرط دی دوستانو هغه دا دی یکون الغاء بلاغ تغیب کله چې کفیل حروب ورکی نو هغه په 15 ورځو کې دنه کوزولی شي د 15 ورځو نه پس هغه بیا نشي کوزولی. ټیک شو دوستانو څلورم چې کوم شرط دی نو هغه چې کله کفیل خروج نهایي ولګوي نو د خروج نهایي په دوران کې هم کفیل حروب نشي ورکولی. اوس اکثر ملګري وایي چې عمر باید مونږ پسې کفیل حروب خروج نهایي لګولی او بیا راپسې نو د هغې دپاره داسې وکړي چې کله ستا په اقامه کې ټیم وي نو خروج نهایي دله کینسل کړي چې کله خروج نهایي کینسل کړي نو بیا حروب ورکړي. نو د خروج نهایي په دوران کې کفیل قطعا حروب نشي ورکولی دا جوازات دا وایي او کله چې 15 ورځې په دغه باندې تیری شي په حروب باندې نو دا جوازات وایي چې د 15 ورځو نه پس نهایي د ډومېسټک ورکر حروب نه ختمیږي. د هغې لپاره چې شرط چې کوم دی نو سفر دی هغه به سفر کېږي ترحیل کېږي به. یو شرط دی دوستانو هغه شرط دا دی چې کله د عامل په خپل سپانسر باندې کیس وکړي او کفیل په خپل په عدالت کې دروغجن ثابت کړي چې ما پسې بلاغ قیدي ورکړي دي دا حروب دغه ختمېدی هم شي دته په لیګل طریقه باندې نقل کفاله میلاویدی شي خروج نهایي هم ورته لګېدی شي خو که دا په ثابت کړ چې یاره په کیس یې وکړو په سپانسر باندې او هلته ثابت کړ چې ما پسې دا حروب په دروغ باندې ورکړي دي نو حروب هم ختمېدی شي او داسې څو کیسز ملګرو ډسکس کړي هم زما سره داسې شوي هم دي چې کفیلانو پسې په دروغ باندې حروب ورکړي او چې کله هلته ثابت شو نو هغه حروب هم ختم شو په لیګل طریقه ورته خروج نهایي هم ولګېدو او بیا په لیګل